أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. سورة یوسف 70 نمبر آیات. 70 نمبر آیاتنا د یوسف علیہ السلام او د هغه د ورونو د واقع نور حصہ ذکر کیږي. الله تعالی وی فلما جهزهم هر کله چې تیار کړ دوی ته بجهازهم سامانون دوی، یعنی یوسف علیہ السلام خپل ورونو لره د سفر سامان تیار کړ. کوم غلا پس چې راغلی نو بوجي ولا وتللی او خانو ته ولا برابر کړی. جعل السقايه في رحل اخيه نو کی خودلای کاسا په بار د خپل ورور کی. یوسف علیہ السلام کوم خپل سکه ورور بنیامین د ناب کوم کاسه چې ونه کاسه ولا په بار کې است بند کړل. ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړ، یو اعلان کوونکی یعنی په اوچت आवाज باندې आवाज وکړ، ايتها العير چې قافلې والا انکم لسارقون، یقینا تاسو غلې. او د ځکه کې تدبیر د څه وشو چې د یوسف علی السلام خپل سکار ورچو دغه په بار کې کاسه کې خوله او داغې نه بعد چې کله دوی روان شونو اعلان وشو چې قافلې والا تاسو کاسه پټک لغلې. اوس دا خبره ده چې یاره کاسه د خپل ورور په بار کې خودل په هغه باندې غلا الزام لګول، حالانکه غل نه دی. دا شرعاً څنګه دی؟ د څه حکم دی؟ دویمه دا ده چې غونډې قافلې باندې د غلا الزام لګول چې تاسو غلې قافلې والا هم نه دی غلا، دا الزام څنګه دی؟ او حالانکه دا کار خو د یوسف علیه السلام له طرف نشوي دی. دې باره کې د علماء ډېر اقوال شته، ډېر اقوال به کمزوري دي، یو به صحیح قول دی او کوم صحیح قول چې د تفسیر قرطبي او تفسیر مظهری نقل کړي دي او د هغه تایید د قران نه کیږي. باقی اقوال چې کوم دي نو کمزوري دي، هغه باندې ثبوت نشته او د واقع د مقتضا هم خلاف دي. یو جواب چا دا کړی دی چې ګوره بنیامین باندې چې کوم الزام د غلا ولګید چې دغه په بار کې کاسه کې خودل شو، د غلا الزام په ښکارا باندې راغی غل ثابت شو، حالانکه غل نه و. د دین وړاندې تفسیر قرطبي واقعا نقل کړی دا چې یوسف علی السلام او بنیامین بخپلو کې شکل کې نه استل رونه ځان له دا ځان له مخکې موږ ویل چې ځان له شو سره. نو په دې ټیم کې بنیامین ته یوسف علی السلام خپل ځان خو تعارف وسره او بستارور یم، نو دا ورته ویل چې زما لغ واړی تاسو سره مستقیل پاتې شو او لا نرش او د دې رونو سره زما محبت بالکل نشته، دې په هیڅ کار باندې زما یقین نشته. نو یوسف علی السلام ورته ویل چې دا کار خو بکیږي لیکن دا سره ډایرکټ نشي کېدی، ځکه زه تا پاتې کوم ځان سره نو په باندې الزام راځي، بیا به مخکې نشکونه ولاړېږي چې کسې څنګه پاتې کو. داسې کار کوي تدبیر جوړاو چې یو مناسب تدبیر چې ډېره باندې پویم نشي تر سره پاتې شي. یوسف علی السلام ورته ویل دغه طریقې ویله چې دغه کاسه به داسې کېدو ستا په بار کې او اصل د یعقوب علیه السلام شریعت داسې دی چې کله به چا غلا وکړه د چا نه او غلا به سره ثبوت شوه نو غل به ونیولی شو، د مال مالک ته به حواله شو او غلام به شو. بیا د یو کاله پورې به دا سړی دغه مال خاون غلام او خدمت پې ورلکاو، کال بعد بازار ته چې وځه. نو او د بادشاه د مصر د بادشاه قانون دا چې کله به د کم کس سره غلا بیا موندلی شوه، د غلا مال به سره برآمد شو، نو دا کس به راونیولی شو، دغه غلا قیامت به د چون د واخیستی شو. که فرض کړه یو سړي به 1000 روپۍ پټې کړې وي نو به جرمانه کې به 2000 روپۍ ته واخیستلي او د مال مالک ته به حواله کړو، سزا به ولا هم ورکړه، جیل به هم تیر کو. 10000 بل شان ته کې وداغې دا قانون بدلو. نو یوسف علی السلام ته یعقوب علی السلام شریعت معلوم، ځکه د زوی د پیغمبر دی. نو د بنیامین سره صلاح وکړه چې دغه شان کار به وکړو، بیا به دوی نه تاسو وکړو چې دا خو کاسه سره موږ بیا موندله، کاسه عامه کاسه نه د سرو زرو کاسه ده. اوس دا خړې غل د دې غل سزا سره تاسو په مذهب کې بدین کې بشریت دی به خامخه وایي چې بس دی به مالک ته حواله کېږي، جو بس چې کله دوی په صلاح وراولې ته ما ته حواله شي او چې ما ته حواله شي کاره شکل به د غلام زما غرور زما غلام نه بیا مزه کوي ګرځي. نو په دې طریقه باندې بنیامین باندې الزام را نه غوي دا کار جایز. دا واقع دغه ځای پورې ټیک د جدي شوی دا، لیکن دین دا نه ثابتېږي چې بیا د غونډې قافلې باندې د غلا الزام ولګي چې دا غل دي. هغه باندې ټیک د بنیامین راضي شو
او دا هغه د غلو ویل چې خبره نه هغه مرزي باندې وشوله لیکن قافلی والا خو به راضي نه دي یو خبره شوله او دوی مداد چې یوسف علی السلام بنیامین پاتې کو یوسف علی السلام د احوال معلوم دي چې یعقوب علی السلام زما په غم کې اړون شوی دی اوس ته بنیامین د غم نه ورسته به یعقوب علی السلام باندې ستېریږي دا هم یو احساس دی لیکن باوجود د دې چې بنیامین بیا پاتې شو د یوسف علی السلام سره دا دو سوالات خدرانه سوالات او حال کافی حد پورې مشکل هم دی دویم جواب چا دا ذکر کړی دی چې یاره دوی کسانو چې لسارقون ته کې ووایي چې تاسو غلې او د قافلې ته یو لسو کسانو ته غلې یو لسو کسانو وای دا په دې اعتبار باندې ویل شو دا قول تفسیر اصل کلام هم نقل کړی دی چې یاره د دین مخکې چې کوم دین دوی یوسف علی السلام د کفر پلار نه پټ کړی وو خرڅ کړی نو په هغه اعتبار د غلو ویل چې مخکې کار د غلا کړل اوس غلا نه یو د مخکې نه غلا مخکې کار غلط کړی نو دا دویم قول له او دریم قول دا نقل کړی دی چې انکم اصل کې د سیده دا تاسو غلې لسارقون د سیده انکم لسارقون ای تاسو غلې نو دې تاسو کړی دی پر تاسو هغه حمزه په کې پټه ذکر شوی نه تفسیر معرفت القرآن وای دا اقوال د واقع د مقتضا خلاف دي او د دې معنی قرآن حدیث شریعت کې هیڅ قسم ثبوت به هم نشته په دې واقعیت د جوابونو باندې دا جوابونه صحیح نشو چې کله جوابونه صحیح نشو نو صحیح جواب څه شي صحیح جواب چې کوم د تفسیر مظهری نقل کړي دي کوم چې معتبر تفسیرونه کړي او تفسیر قرطبی نقل کړي کوم چې معتبر لوی تفسیرونه کړي دی وی چې ګوره د دې جواب په رسنی آیات کې خپل روان دي ورس دا څه وګورئ کذالک کدنا لیوسف د 76 نمبر کې دنه دی فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف الله وی دا چل كذلك هم دغه شان د کیدنا موږ ترتیب وکړو لیوسف د یوسف علی السلام د پاره یوسف علی السلام د پاره الله موږ ترتیب وکړو چې بنیامین دی وسره پات شي ورونه دی خبر نشي او دغه شان طریقه دی وسره وشي اوس چې کله الله تعالی رضی ذمہواری واخیستله چې دا طریقه وته ما خول دا کار ما کړل نو په یوسف علی السلام هیڅ الزام را نه کړ الله تعالی خود مختار ذات دی څنګه مناسب دیغه سي کړل او یوسف علی السلام ته بری شو او یوسف علی السلام ګناګار ځکه نه دا کار الله تعالی کړی دی نو نسبت الله ته وشو نو کذالک کیدنا یوسف کې د ټول سوالات جوابونه حل شو چې قابلیت باندې د غلا الزام چې تاسو غلا ښکارا باندې عمل هم څه د غلا معلومیږي بنیامین باندې د غلا الزام بنیامین پاتې کول یعقوب علی السلام صدمه لګه سیوا کېدل الذين زیاته دا په تدبیر الهی سره الله تعالی په علم کې وجه د سیده وشي دا مناسب دا مناسب او صحیح کلک مضبوط جواب مخینه جوابونه اصل کلام نقل کړی دي خو دا جوابونه کمزوري جوابونه دي صحیح جوابونه نه دي نو انکم ایتها العیر ای قافلی والا کم سے پر تورسی ثم اذن مؤذن باعلان وکيو اعلان کون کی ایتها العیر ای قافلی والا انکم لسارقون یقینا تاسغلی نو دا په حکم د الله تعالی سره وا نو په دې کسانو یوسف علی السلام باندې الزام نه دي قالوا دی ویل واقبلوا او مخيرا واړه علیهم دوی قابلی والا چې خبر وردل چې مونږ ته आवाज کوي یعنی د لسو یو لسرونه د شکل اعلان واورد چې مونږ یو نور څوکستانه او مونږ ته وایي چې تاسو غلئ نو اقالوا وی ویلي واقبلوا بدس حال کې چې مخيرا واړه علیهم دوی د بادشاہ یوسف علی السلام چې کوم نوکران هغه ته مخ را واړه او ورته ویل ما ذا تفقدون سشي مرکو یعنی تاسو نه سشي ورکش او سشي الزام لګوي او سشي بس تاسو ګرځي تاسو دې کوم شي ورکته قالو دې نوکران ویلو نبقدو من ورکړه د سواع الملکی کاسه د باد پیمانه د بادشاہ د ځکن کې سواع ټکه ذکر نور ځکن کې د سقایا ټکه ذکر سواع هغه کاسه ته ویل کې چې خلک په تو ناب کوي غنم په ناب کوي او دغه چې کوم د سقایا هغه کاسه ته ویل کې چې خلک په بس کی شراب پس کی کافرانو په زمانه کې بس کله کېدل هغه د سقایا ویلا د زمانه کې خلک بس کی دغه د سقایا ویل کې د یوې کاسه دوه نمونه یا د بوس کلو لوخه او یا د ناپ والا کاسه نو تفسیر معرفت القرآن وای دا کاسه چې کومه وا په دې باندې بادشاہانو وبس کړي او شراب په پیس کړي یوسف علی السلام د دور نه وړاندې نه خبره ملک ریان دا غیر مکه چې کوم بادشاہان تر شي دا مصر د بادشاہ خصوصي د سکلو کاسه وا د وبس کلو یا د شراب سکلو کاسه بیا د یوسف علی السلام په زمانه کې چې کله قاص یوا شو غالي ډیر نرخ پیدا کو ډیر زیاته ګران شوله نو دغه قیمتي کاسه یوسف علی السلام خو دا کاسه نو بس کړي او نه په شراب سره ځکه الله پیغمبر او رسول او دا کاسه رسول زرو یا زبرجد و نو بس رسول زرو معنی سرو زر لوخ استعمال په شریعت کې دا ناجایز دي
مخکین بادشاہان اوس کل بادشاہان خو بادشاہان یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام د کاسي استعمال نه کړ نو بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کړه د غلیقات راغې نو یوسف علیه السلام د کاسه د ناب ته پاره وټاکل چې بده باندې بغنم ناب کو ټول لپاره وټاکل نو د دې کاسي دوه کارونه کول نو ځکه سقایټ کې هم راځي او سواغ کې هم راځي ملک نسبت بادشاہ ته شوی د بادشاہ کاسه معلومی کې د عام لوخې نو چې ګنې عامه کاسه و جو بوجي کې نه وته سره خاص خبره نه و بلکې د بادشاہ کاسه و او بادشاہ عامه کاسه نه استعمالي خاص کاسه استعمالي نو د خاص کاسه باره کې بیا تفسیرونه لیکلي دي یو قولدار اداره زبرجد و قیمتي کانونه جوړاوه او چا ویل دي 100 و د دوه اقوال کافي مشهور دي که زبرجد شي ګسر درشي خو قیمت به هر حال باندې ډیر زیات دي معمولی قیمت نه دي نو د کاسه د معمولی قیمت کاسه نه و ولمن جاء به حمل بعير او هغه چا چې راتلی وکړه به په دغه کاسه باندې یعنی د کاسه راوړه را پیدا کړه حمل بعير هغه د پاره انعام چې کوم دینو بار د یو اوخ دی قبيله دغه نوکرانو ورته ویل چې د یوسف د بادشاہ طرف نه اعلان دی چې د کاسه چا را پیدا کړه د اوخ بار یو بار انعام بوته ملاوي اوس د بچا ته ملاويږي هغه کس چې د غلی راونیو کنه کوم غل کاسه راوړل نو غته ملاوي نو بده کې هم بیا احتمالات نقل شوی د چیرې سو کوئی چې کم کاس په خپل کار په خیمانه شو د کاسه راوستله چې هو ما بوجي کې تری و درویله نو کاسه به هم والو ما په هم کو د وخت یو بار قیمت ولا هم ول دا قول کمزوري منته کې او دویم قول دا چې نه د سینه دا هغه سړی چې د غل را پیدا کو د کاسه ته راوستله نو د غل لټاون کې کاسه را پیدا کوون کې سړی ته د وخت یو بار ملاويږي وانا به زعيم او زبد من زموار يم چې دا بار به زور کوم د کسته به سپارم دا معمولی خبره شکی خبره نه ده چې اصلي وینا دا د کاسه راوړي او بیا موږ ولې انعام نه ورکو نو د سینه ده دې کس ورته ویل چې زه به زموار يم د وخت بار قیمت ولا زور کوم او دا یو وخت بار چې پنځه مونږه خوښه جوړیږي دا ولا زواله کوم ولهذا تاسو باندې مشک دي نور څوک د علاقې ته نه دی راغلي دا بارونه بوزل ټومه د کاسه به راو باسمه او چې کم قسم بده کې زما سره تعاون وکړو د کسر له پیدا کو کاسه راوستله واغه ته یو خبر قیمت ملاويږي زبدي باندې حکومت د سیډ نه ذمہ وار شوی قالوا نديرون يويل تالله قسم بالله لقد علمتم يقينا تاسو پويږي ما جئنا چې موږ نه یو راغلي د خاورې ته د ځمکې ته د مصر لنفسد في الارض شورانه او کو بزمک نفسد دا فساد د مصدر راځي فساد خپل پښتو کې معنی دا ورانه کول دوراني دوه قسمونه دي یو ورانه چې کوم دي روحاني ورانه ویل کیږي یعنی لنډه سی وایي چې انسان د دوه سيزونو نه مرکب دی یو ته روح ویل کیږي بل ته جسم کله چې روح او جسم رايو ځکه چې د انسان وي کله چې روح تلاړ شي نو دا جسم دی خو انسان نه دی ځکه چې وس خدای ژوند نه دی نو لاش تاسو انسان نه وي او چې کله دا روح هو په مخکې ازل کې موجودو دا جسم سره یو ځای شوی نو بیا روح او بیا انسان نو ځکه جسم ته نه بیلو نو انسان د دوه سيزونو نه مرکب دی په غټه سطح باندې چراوالي دا جسم بیا د عناصر 40 جوړ دی غزان لشي غزان له حساب دي لیکن په غټه سطح باندې انسان د روح او جسم نه جوړ د روح ځان له ضرورت دي د جسم ځان له ضرورت دي د روح ضرورت پوره کیږي په دین سره په دینی احکام عملي کول ذکر اذکار تلاوت د روح کې زاده په دې سره روح مطمئنی خوشاله د روح پرورش او بغیر د دین نه د روح چې کوم دي د معذوره بیماری خرابي نو په دې وجه چې کله یو انسان د دین لري د څومره سہولیات او منست دنکا او رسول زر په خزانو کې ورنه باسه خو دې چرته خوشاله مطمئن نه دا روحاني بیماری مریض دا نه ټیکی دا خراب لکه سړی بیمار دی زګین باندې سخت را او ته قیمتي خوراکونه دي اسې تاو کنه هغه باندې سم سخت را خو ټیکیږي نه خراب نو چې کم کس د دین لري نو څومره سہولیات چې د ورکې دا مطمئن کیږي نه دا ټیکیږي نه خوشاليږي نه دا د روح ضرورت او جسم ځان له ضرورت لري هغه خوراکونه لري کپڑے مناسب موسم او دا شان د کې دا صحت مطابق غذاګان خوراکونه د جسم ضرورت دي اوس د دې شزور بری دوانو سيزونو کې دا روح اصلي شز دی او جسم عارضي دی روح د مخکې نه موجودو عالم الارواح کې زموږ روحونه موجودو لیکن زموږ جسم الته موجود نه بیا دغه نور روح راغی جسم سره یو ځای 50 پته کاله خواشه د انسانانو عمر دی په دې زمانه کې اکثری تور باندې دا روح او جسم بدغه شان یو شان ژوند دی رہی خدا روح به بیا بیل شي دا جسم به یو ډول خاورې کې بدفن شي خاورې به شي ختم بشي او روح بلار شي بیا یا په علیین کې کې جنتیو یا بس جین کې کې جهنمیو او بیا برنزي کې جهنم کې ورنزي کې په جنت کې ومزي کې
بیا په قیامت کې به دا جسم بیا الله تعالی د روح سره مرګري کوي دوباره، خو به هر حال باندې روح اصلي شی دی، بنیادی شی دی، جسم عارضی شی دی. نو په دې وجه باندې دین چې کوم دی، دین هغه مرتبه د دنیا نه ډېره مخکې ده، ډېره زیاته مخکې ده، او د دنیا په دویمه مرتبه کې ده. په داسې ووایه چې د انسان مقصد دا دین دی او دنیا د انسان ضرورت. اوس هر هغه سړی چې د انسان په مقاصدو باندې حمله کوي، په دین باندې حمله کوي، دا مفسد دی، ورانکار دی. د دین دشمنان چې څومره دي مفسدان دي، ورانکار خلک او غټ ورانکار دي. او هر هغه خلک چې تاسو د دنیا ته دنیاوي لیول باندې تاسو ته مصیبتونه ولاړ، تاسو ژوند خراب شي، تاسو ژوند د سہولیاتو نه لري، په مشکلاتو کې اخته شي. نو او یا تاسو مالونه کورونه دا ضایع کوي او ورانه پکې جوړې سیزي، مثال د بسونه د سیزي، کورونه د ورانه ای، ژوند په خطر کې اچي، دا دنیاوي لحاظ باندې ورانه دي. نو دا دوه چې راوخ دا کارونه چې چام کول هغه مفسد ورانکار دي. یوسف علیه السلام ورونه وایي چې ما جئنا لنفسد فی الارض، من نه راغلی د مصر خاورې ته چې موږ ورانه جوړ کړو بزما کې، نم د دین مخالفت کړي د مصر کې، او نه موږ د چا دنیاوي ورانه کړي دي. مفسرین لیکلي دي چې کله د یوسف علیه السلام زامن، یوسف علیه السلام ورونه د یعقوب علیه السلام زامن مصر ته روان شو، د کنعان علاقې پار کړلې، نو د وخانو ته مضبوط کتوري ورواغوندول، خولې ول ټینګ ټینګ وتړلې چې اسې نه په لار باندې د چا پسرون ته خولې واچي ورانه وکي، ذمہوار پاتې شو. د یعقوب علیه السلام مقدس خاندان زمونږ په وجه باندې بدنام نشي، او زمونږ د بدنامۍ په وجه باندې دین بدنام نشي. او سخت احتیاط وکاو، د وخانو خولې ټینګ تړلې وي. په دې باندې هر سړی پوهېدل چې د یوسف علیه السلام ورونه چې کوم مصر ته راغلي هېڅ ورانه تخریب کاري نه ده کړې. نو یوسف علیه السلام ورونه ته ځکه وویل چې لقد علمتم، یقینا تاسې پوهېږئ، ما جئنا چې موږ نه راغلي دي مصر ته، لنفسد چې موږ ورانه جوړ کړو فی الارض بزمه کې، دنیاوي او دیني هېڅ ورانه موږ په مصر کې نه کړې ده، نه کوو. وما كنا سارقين، امن نه یو غلا هم نه یو، تاسو غلا الزام نه کوئ، نو غلا خو بیخي نه یو. قالوا دیو ویلو د یوسف علیه السلام نوکران ورته ویل، فما جزاؤه، سبي بدله د دی، ان کنتم کاذبین، که تاسو دروغجن ثابت شوي، که تاسو دروغجن ثابت شوي غلا وای چې موږ غلا نه یو، نو بیا به سزا سي. قالوا دیو ویل جزاؤه بدله د دی غلا، من حق سوق دی وجدا چې بیا مونږ شو د غلا فی رحله د هغه بار کې، په هو جزاؤه، دا سړی په خپل باندې بدله شو. كذلك همدغه شان دی کې نزل الظالمین، بدلی ورکو ظالمانو، د ظالمانو مراد غل دي، غلو ته دغه شان بدلی ورکو. ورونه ورته ویل زمونږ د کنعان او د یعقوب علیه السلام شریعت داسې دی چې کوم سړی غلا کړي غلا سره بیا مونږ شو برآمد شو سره، دغه د غل چې کوم دی دا به ونیول شي او د مال مالک ته به حواله شي، دغه سړی د غلی په خپل د مال ایواز شو، جزا یې شوله. نو لهذا ویل سزا دا ده چې کاسته برآمد شو زمونږ سره، نو قیمتي کاسه ده، نو دغه سړی به د ستاسو د مصر د حکومت د بادشاه سره د یو کال پورې غلامي خدمت به کوي ورسره به. كذلك نزل الظالمین، هم دغه شان بدله ورکو ظالمان. ظلم چې کوم دی نو دا حقدار ته حق نه حواله کول، دا ظلم. سوچ دا کار کوي هغه ته ظالم ویل کیږي. کوم انسانان چې د الله تعالی حقونه نه مني او نه عملي کوي دا غټ ظالمان دي، او کوم انسانان چې د مخلوق حقونه نه مني، د انسانانو نه مني، د حیواناتو نه مني، دا هم ظالمان دي. دا ظلم تعریف دي. ځکه کې ظالم نه مراد څه شی، ظالم نه مراد غلا کول، چې مال د یو چا دی او وړه تا دی، نو دا وس حق د یو چا او زبد بل چا، حقدار ته حق حواله نشو، نو ظلم تعریف شو. نو یوسف علیه السلام ورونه وته ویل چې موږ دغه شان ظالمان ته بدله ورکو، یعنی غلو سره دغه شان چل کوو.